ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه نن تاسو سره یو ډېره اهمه ډسکشن شوی دی بلکې خبرې اترې شوي دي د طالبانو د سپوکس پرسن یعنی د ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ د پاکستانی یو چینل سره. انټرسټینګ خبره دا ده چې ذبیح الله مجاهد صاحب اردو کې خبرې کوي او آف آل د چینلز پاکستان کې د کم اینکر انتخاب کړی دی او د کم ټي وي انتخاب کړی دی. دا ډیره انټرسټینګ خبره ده. د کم اینکر انتخاب چې کړی که زه دا ووایم چې دا بالکل ټیپیکل نه صرف دا چې طالب دی بلکې د ټول آیډیاز چې کوم دي هغه یو ډیر موږ دا چې یو ډیر فنډامنټلیسټ یا بنیاد پرست او ته وایي هغه قسمه خلک ته تعلق چې کوم دی د لاهور سره دی د هغه سره ولې د دا خبرې کړي دي او د دې د څه داسې خبرې کړي دي چې یاره پکار ما چې یاره زه تاسو سره شیر کوم بیا د چا سره کړي دي. نو راځئ چې لمبې زه تاسو ته دا ویډیو چې کومه ده دا به مو ګورو او د هغې نه پس سره زه په دې باندې یو څو خبرې مو کومه. نو تاسو سره اوسئ چې لمبې دا ویډیو ګورو. हमारे साथ इस वक्त लाइन पे है तहरीक के तालिबान अफगानिस्तान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीह अल्लाह मुजाहिद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. जनाब ज़बीह अल्लाह मुजाहिद साहब, फौरी सिर्फ सवाल, क्योंकि टेलीफोन लाइन मुस्तकिल हो जाए तो मसला हो जाता है कहीं ना कहीं सैटेलाइट कनेक्शन के चक्कर में. सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान को जो अमेरिका ने खत लिखा है उसके बारे में तालिबान का मौकफ क्या है और पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. या मकबूल से अल्लाह करे आप सेहत ठीक हो. अमेरिकी और पाकिस्तान अमेरिकी इसी जानिब से पाकिस्तान का पैगाम भेजना वो इस मसले हमारा से मरबूत नहीं है. ये पाकिस्तान और अमेरिकी अंदर मामला है और हम नहीं चाहते कि इन पर बहस करेंगे. और हमारा मसला यही कि हम अमेरिकी नुमाइंदों से मुस्तकीमन मुज़ाकरात शुरू और हमारा मुबाहिसा जारी है. और इसका हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह होता वो यही है कि अफ़गानिस्तान की तमाम अमेरिकी अफ़वाज इनख़िला तक हमारा मसाइल हल नहीं होगी. हमारा अहम मसला यही है कि अफ़गानिस्तान की इस्तिक़लाल अमेरिकी से जानिब की कबूल हो सकती है और हमारा मुल्क में अमेरिकी अफवाज अखराज होगा. और अगर यही बात कबूल नहीं हो हमारा जिहाद जारी होता है और कोई जानिब से भी नहीं कर सकते कि हम पर फिशार वारिद कर दे और हम मजबूर करेंगे. जी शुक्रिया बहुत बहुत. ګرانو کتونکو تاسو وکتل ما ولې وی چې یاره ذبیح الله مجاهد صاحب پاکستان کې ښه ټلویزیون چینلز پښتو اردو سندھی پنجابی بلوچي د هرې ژبې شته. د کم چینل ما په خیال دینه مونږ چې اکثر وایو کنه چې یاره د طالبانو په پاکستان کې ملګري هم شته دي د طالبانو د هغوی د زړه خبره چې کوي هغه خلک هم شته. نو دا چې کوم اوریا مقبول جان صاحب دی دا ډیر زیات یو ایکسټریم د ته موږ د فنډامنټلیسټ اپروچ لري طالبانو دپاره. د ظاهره خبره د ډیر زیات یو سافټ کارنر دی او د ګڼي چې یاره د طالبانو کوم طرز حکومت او هغه اسلامي حکومت او هغه د شریعت په دغه باندې نو داسې کسان چې دي د هغوی سلیکشن د دې مطلب دا دی چې یاره طالبان دلته کې په میډیا کې خپل اړیکې چې کوم دی هغه ښې لري. او تاسو واورېدل هم خبره دغه وه چې یاره امریکې سره زموږ خبرې اترې روانې دي او زموږ شرط چې کوم دی هم هغه دی چې یاره تر کومې پورې امریکا وتی نه تر هغه پورې به طالبان چې کوم دی هغه خپل جنګ ساتي. خو ما په خیال دا د دوی هغه میکسیملیسټ پوزیشن چې کوم دی هغه دی نور خبرې د دې نه مخکې تللی دي. زلمی خلیلزاد هم دلته کې دی په اسلام آباد کې دی. د طالبانو د قطر آفس ډیلیګیشن هم په اسلام آباد کې دی.
کېدای شي نن هغوی خبرې اترې کړي د ملا هیبت الله سره ملاقاتونو له راغلي نو خبره ډېره ایډوانس تللې ده خو ما صرف د دې ویډیو باره کې دا مې تاسو ته شیر کول چې ذبیح الله مجاهد صاحب د پاکستان یو داسې ټلویزیون چینل چې هغه لکه هیڅ یو داسې دغه نشته دی یو داسې اینکر چې هغه ډیپلی چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندو ته موږ ویلی شو د هغوی سره انتها پسند خو نه خو لکه هغه انتها پسند دی هغه اپروچ چې کوم دی سنه سهاده پورې د هغې طرفدار دی د هغوی